دا یو غټه مسله په دې امت کې شروع ده چې الکه روجه به کلی اختر به کلی سعودي سره به نیسو که کوم ځای سره به نیسو. یو لویه مسله په دې امت په مسلمانانو کې دا ده، الن کې دا د الله پیغمبر په ډیره اسانه طریقه باندې خلق کړی ده. روجه په کلندر نه معلومیږي، روجه په غړې نه معلومیږي، روجه په تاریخونو نه معلومیږي. د الله حبیب فرمایي د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت بخاری او مسلم کې راغلی دی، د الله حبیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تصوموا حتى تروا الهلال، تر هغه به روجه نه نیسئ تر څو چې دوه څلورو مسلمانانو د روجې میاشت لیدلې نه ده. ولا تفطروا حتى تروه، او تر هغه به اختر کوي نه تر څو چې خلکو ورپسې میاشت لیدلې نه ده. یعنی د میاشتې په لیدو روجه ده، د میاشتې په لیدو اختر ده. هر ځای کې که سعودي عرب ده، که افغانستان ده، که کراچي ده، چې ورځ او شپه کم از کم یو دي. لکه چې دلته د جمعې ورځ ده، نو نن سعودي عربو کې هم جمعه ده، دلته نن د جمعې ورځ ده، نو کراچۍ کې هم د جمعې ورځ ده، نن دلته د جمعې ورځ ده، نو افغانستان کې هم د جمعې ورځ ده. دې ته یو بلد وایي، دا کم از کم دیتا یو خار وی، دیتا یو نظام وی، دیتا یو تاریخ وی. پا دی یو تاریخ والا خلقو که چه هر ملک مسلمانانو میاش اولی دلا، تب بیا د بارډر او د سرحدونو د حکومتونو خیال نه کې د مسلمانانو گواهی معتبر ده، تب هم روجم نیسی، تب اخترم کې. دا بنوي چې دا د افغانستان روجه د مونږ بزان لنیسو، دا بنوي چې دا د سعودي والا او میاش د مونږ بزان لنیسو. نه، لا تصوموا حتى تروا الهلال. په دې یو کلی کې چې څوک روزه نیسي، نو د کلی کې د هر سړي میاشت لیدلی، که دوه څلورو خلکو لیدلی. کلی کې هم هر سړی نه ویني، خو چې دوه څلور نو چې دا دوه څلور د کلی معتبر کې، نو دا د نور مسلمانانو ولې نه معتبر کې. انما المؤمنون اخوه. بس تاله چې گواهی راله د الله په نسته پاک شو، که حقیقت ارنګه ده، خو په گواهی خو مستقل احکامات ثابتېږي. دا گواهی وګوره وړه مسله نه ده. او بل ځای کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي فإن غم علیکم فقدروا له. عام طور باندې دا میاش اسلامی چې وي دا د 29 ورځو وي، خو د 30 هم وي، کله د 29 وي کله د 30. نو ته وګوره په 29 باندې ته میاشت ته ګوره چې میاشت دې ولیده روجه کا، چې میاشت دې ونه لیدله نو بغیر د میاشتې د لیدو به شکی روجه نه نیسي. فقدروا له، بس دا میاشت د 13 کا، او چې 13 د شعبان پوره شوي نو که بیا د میاشت لیدلی او که نه بیا روجه ده په بله ورځ. چې 13 میاشت د شعبان پوره شوي فاکملوا العدة من شعبان 30، د شعبان چې 13 میاشتې پوره شوي نو بیا که یو هفته باران هم وریږي، خو ته 31 نمبر ورځ باندې لکه ستا به 1 رمضان شروع شي او ته به روجه نیسي. او بل حدیث کې راځي د الله حبیب فرمایلی صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. د میاش په لیدو روجه کې او د میاش په لیدو اختر کې. هر ځای چې مسلمانو لیده دا نه یو لویه مسله ده چې اختلاف د مطالع معتبر ده او که نه ده. اختلاف د مطالع شته، دا خبره یقیني ده. یو ملک بس پګمې یو بل کې بنی، یو کلی کې به بل کې بنی، دا اختلاف شته خو معتبر نه ده. هیڅ دلیل په دې خبر نشته چې دله به معتبر ومي. بلکې که د صحابو په وخت کې شوي نو هغه وخت کې آلات نو، موبایل نه وي، ټلیفونونه نه وي، چې مثال یو سړي دلته میاشلي د سعودي ته خبر کی نشي خبرولی، کاغذونه او داسې زونه. اوس خو چونکه نت ده نو چې کله تا ته قوي گواهی راغله بس بیا به ته روجه نیسي.